د پیښور فروټ منډۍ د خیبر پښتونخوا تر ټولو لوی منډۍ ده. په دغه منډۍ کې هر ډول فروټ ملاويږي. د میوو دغه مارکیټ له افغانستان او د کویټا څخه په ګڼ تعداد کې سیوان یعنی مڼی راځي او بیا دوی دغه سیوان د خیبر پښتونخوا نورو برخو ته لیږي. د مړو روزګار کوونکي وایي چې سخت کال دوی له تاوان سره مخ دي ځکه چې افغانستان څخه کم سیب راځي په هغوی کسټم سیوا شوی دی او لاره کې ورځې هم ډېرې اړی چې له وجې سیوان پیښور ته په صحیح توګه نه رارسیږي او په لاره کې خراب شي. په دې کې زیاتره ګاډي داسې وو چې د هغې غریبانانو په ګاډي باندې خپله ذاتي خرچه 15 لکه 6 لکه روپۍ راغلي، خو هغه ګاډی چې دلته رارسېدلی چونکې هغې غونډې 1 لک یا 80,000 روپۍ یا 80,000 روپۍ جوړې کړي، په هغې کې ډریورانو غریبانانو ته مشکلات وو ځکه چې هغوی لاره باندې راتلی نه شو. بل د بیپارینو ورته دا دغه چېرې تاسو دا روډ چینج کړئ په بل روډ راشئ. خرچې پې زیاتې شوې، مخکې کرۍ په یو کاټن باندې راتله تقریبا 100-110 روپۍ په کرۍ راتله، حالانکې اوس خالي کرۍ په یو کاټن باندې راځي 350, 340, 360, 70 روپۍ. 20 کالو دا روزګار کوو د منډۍ او دا ګولډن سیو دی او وچې د دوی چې دی کې اوبه هم ډېره زیاته ده او ښه سیو دی او اوس ګرانې شوې ده. دا په پیله په 1200 خرڅېده، اوس په 1800 خرڅېږي او د غریب سړي پې وس هم نه کېږي او دغه دی. خو دا دی چې دا خبره مالداره سړی اخیستی چې غریب سړي د خوراک نه وتی دی. دوی دا هم وایي چې د کویټې نه تر پیښوره پورې سړک هم ډېر خراب دی چې له وجې سیوان په وخت سره پیښور ته نه رارسیږي او قیمتونه یې اوچت شي. 3 کاله کېږي چې سیوانو کار کوو او نن سبا وخت کې خو چې دی حالات ډېر زیات خراب شوي دي، کوټې لارې ټولې خرابې دي او داسې هم چې دی دا ګاجه سیو دی د سټور سیو دی او دا هم چې ثابت پاتې دا هم سټور کې پاتې شوی ځکه او د کوټې نه چې کوم سیوان نن سبا راځي نو اکثریته ګاډي ټول اکثریته خراب دي. د مړو روزګار کوونکي نعمت سونو اف ام ریډیو نیټورک ته وویل چې مخکې به موږ 2 لک روپۍ کسټم ورکولو ولې اوس دغه 6 لک روپۍ ته رسیدلې دي. حکومت په دې اړه څه وکړي او سیوانو روزګار کوونکو ته دي لارې اساني کړي. نو زمونږ حکومت هم دا دغه دی چې د کسټم څخه غم وکړي. مخکې 2 لک روپۍ ګاډي باندې راتلې، اوس 6.5 لک روپۍ په ګاډي راځي. نو زمونږ دا حکومت ته اپیل دی چې د کسټم موږ له سویو لاره راوباسي. په دې وجه زموږ بازارونه ډېر زیات خراب دي.